یو ملګري تپوس کړی چې مفتی صاحب دا راته ووایه چې په جنت البقیع کې خو په زرګونو صحابه مدفون دي، خو په صحابو کې وړومبنی کم صحابي په جنت البقیع کې دفن شوی و؟ په جنت البقیع کې په صحابو کې او بیا په مهاجرینو صحابو کې د ټولو نه وړومبی عثمان ابن مظعون رضی الله عنه دفن شوی و، او په انصار صحابو کې اسعد ابن زراره رضی الله عنه دفن شوی و، چې په مهاجرینو صحابو کې عثمان ابن مظعون رضی الله عنه دا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم رضای رور هم او 14 نمبر دا مسلمان شوی او بدری صحابي هم. عائشہ رضی الله عنها فرمای ترمذی شریف کې حدیث دی چې ان النبي صلی الله علیه وسلم قبل عثمان ابن مسعون وهو میت، چې کله عثمان ابن مسعون رضی الله عنه وفات شو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او عثمان ابن مسعون رضی الله عنه ښکل کو. نو دا عثمان ابن مسعون رضی الله عنه په جنت البقیع کې وړومبنی دفن شوی و.